نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم سورة بقرة اول پارا یوسل ودرشتم آیت تی فمکی آیتون کی دا یہودیانو عیسیانو دا دروغ دعوی تکذیب وشو اس پدی آیتون کی اللہ پاک تمام انسانیت تا بالعموم او یہودیانو عیسیانو تا بالخصوص دا کامیابی او دا ہدایت بنیاد خی کہ تاسو وائی چی یہودیت کے نجات تے عیسائیت کے نجات تے نجات پہ حقیق کے ندی کہ تاسو نجات غواڑی دا صحابہ کرام پشان ایمان روڑی دا آیتی کریمہ دا اہل سنہ والجماعہ سلور مذہبہ مسلمانانو مشترکہ عقیدہ دا معیار حق دا صحابہ کرام دلیل او حجت سلور مذہبہ مسلمانانو عقیدہ داد چھ صحابہ کرام دا دی اقوال افعال دا حجت دی او کہ انسان خپل حق او باطل تمیز او فرق کول غواړي نو صحابه کرام ته وګوري کہ د دوی ایمان د دوی عبادات د دوی کارونه د صحابه کرام په شان او دوی په صحیح لار روان او کہ د دوی طور طریقہ ایمان عمل د صحابه کرام د طریقې نه خلاف بیا دا انسان پیشی چی دا انسان دا نیغ لارنا پا خطا باند روان پدویم آیتی کریم کی اللہ پاک دا عیسیانو دا یو غلط رسم تردید کی عیسیانو کی بچے کلم آشم پیدا شونو پا اگم ورز باند بی اغلاس جل شربت اکو او پدی جل شربت کے بی اغلام بو او بیا بی سوار نصرانین حقا اس صحیح عیسائی او نصرانی شو اللہ پاک فرمائی بدی رنگونو باندکار نکیگی دا دین اسلام رنگ دا دین بہترین رنگ بل نشتا چاچے دا رنگ قبول کو نو دی بدا اللہ پاک عبادت کئی او دا نجات والا نو دا دنیا پا شربتنو او پا رنگونو باندے نجات نملاوی دیتی کریمہ کی اللہ رب العالمین دا صحابہ کرامو دا عبادات او دا حقیدت طور طریقے دا اتباع ارشاد فرمائی دا آیتی کریمہ مختصر لیکن دا قدید پار مضبوط دلیل ہر ہغا ایمان ہر ہغا عمل ہر ہغا عبادت ہر ہغا کار ہغا قابل قبول دی چہ دا صحابہ کرامو پشان کدا صحابہ کرام پشان نو دا ایمان او دا عبادت او دا عمل اللہ پاک تہس کلا قبول ندی صحابہ کرام دین اسلام دا نبی علیہ السلام نزدک چکم دین دا نبی علیہ السلام دا اولنیز دا کون کی او شاگردان صحابہ دی کہ صحابہ تا دا خبر معلوم و دی پی عمل کریوی دا بندہ بحال مسلمان شمار کیے گئے چھے دیم دا غیب پشان عمل او ایمان قبول کی پدیتی کریمہ کی رب العالمین دا قیامت پوری دا غطول دروغ جن تکذیب کئی چاہوی وی من مسلمانان یو لیکن طریقے دا صحابہ کرام ندخ پلک ان پا دنیا کے دیر خلق تا دا سر صحابہ نمانی دا سر صحابہ کرام تا مسلمانان نوی کزان تا دیر نجات والا وی لیکن دی نجات والا حس کلنی دیکھا اللہ قرآن کی او فرمائی صرف پا دعوو باندکار نکی صحابہ کرام نبی علیہ السلام سرا محبت کردی نتبہ نبی علیہ السلام سرا محبت ساتھ خدا غیب پر طریقہ نبی علیہ السلام دا صحابہ کرام سنگ محبت اغی کی نہ کمیو او نہ پکے زیادتیو آغا دا
د اعتدال برابر لا کفار چو اغي دو سيزونو خراب یا د پیغمبر محبت انتہا تا رسول او په انتہا کې دی لاړ خپل ایمان یې پرېښود لکه مثال يهوديان د عزير عليه السلام سره محبت ساتون کې دعوا دی حد ته ورسېدل چې دا د الله زوی دی نعوذ بالله عیسیان د عیسی علیه السلام سره محبت کې دی حد ته ورسېدل چې وایي عیسی علیه السلام د الله زوی دی دا محبت صحیح دی يهوديان د دې عیسیانو په مقابله کې دی حد ته ورسېدل چې د پیغمبرانو قتلونه وکړل د دې عیسیانو په مخالفت کې د عیسی علیه السلام د قتل د پاره چې کوم تدبیر جوړ کړو دا هم يهوديانو جوړ کړو هغه يهوديان چې نن په فلسطین کې د مظلوم مسلمانانو د پاره درندگان جوړ شي د زنګل هغه درندگان دې نه جوړ شوي دي نه ماشوم پیژني او نه زنانه پیژني نه مشر نه کشر او بس د هغې په وینو تویولو دی خپله بادشاهي کوي دغه یهودیان د حضرت عیسی علیه السلام د قتل لپاره منصوبه کوونکي وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره هم دی یهودیانو وخت په وخت د قتل منصوبې جوړې کړې وي لیکن الله رب العالمین هغوی ناکام کړ اوس دغه قرآن کریم رب العالمین چې کوم نازل کړی دی د دې به هغه معنا معتبر وي چې کومه صحابه اخیستې ده کومه معنا صحابه کرامو نه ده کړې نو که ټول خلک راجمع شي خو د صحابه کرامو خلاف معنی ته اعتبار نشته مرزا غلام قادیانی ملعون وی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین دې ځنه خپل د دروغنو نبوت ثابت وي زه نبی یم وي دی آیت کې دا راځي دا خاتم النبیین وي معنا مهر دی او دا مهر اول الله سره چې څوک به پیغمبر جوړو پیغمبر مهر لګو او بیا نبی علیہ السلام سره نو نبی علیہ السلام چې پچا مهر لګو هغه پیغمبر شو نو په ما یا مهر لګو نو زه پیغمبر شو مونږ دا معنا چا کړی دا معنا خو صحابو نه ده کړی نو چې صحابو دا معنا د خاتم النبیین نه ده کړی تاسو مرزا قادیانی ملعون بچی تاسو دروغ جن لکه چې کوم معنا صحابو ته معلوم او حقیقت ده دا قرآن خو هغې ته راغلی اول طالبان خو د قرآن مجید صحابه کرام دغه رنګې زموږ استادو په دور کې بعضې خلک د الله رب العالمین صفت د عالم الغیب او صفت د حاضر ناظر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محبت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور کوي لیکن دا صفت ورکول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا صحابه کرامو نه ثابت نه دي کچرته صحابه ورکړو خو مونږ وایو چې تاسو دا تفسیر ټیک دی چې پیغمبر علیہ السلام حاضر ناظر او عالم الغیب دی خو چې صحابه نه دي ورکړي معلومه دا شو چې دا تفسیر غیر معتبر دی که ستا پیغمبر سره محبت وي نو محبت د پاره پیمانه صحابه کرام وګوره هغوی ورسره محبت ساتي خو د هغوی د محبت هغه انتها حاضر ناظر او عالم الغیب پیغمبر ګرځول نو معلومه دا شو چې دې ځای کې دا خلق په دروغ باندې لګیا دي او د صحابه کرامو او د نبی علیہ السلام د محبت دعوه کوي الله رب العالمین صحابه کرامو د پاره فرمایي چې تاسو ایمان وروړي نو د دې صحابه کرامو په شان ایمان وروړي او د صحابه کرامو اتفاق د دې اقوال دا دلیل امتی محمدیه صلی الله علیه وسلم د پاره مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي چې قرآن کریم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ امت مسلمہ اجماع او اتفاق په دې دلالت کوي چې تمام صحابه کرام دا نیکان عادلان او صحیح رښتونی خلق پیغمبر نه بعد امت کې اولنې مرتبه د صحابه تمام صحابه کې راجم شي د پیغمبر درجه ته نه رسي خو بیا که تمام اولیاء راجم شي د صحابي درجه ته نه رسي دا مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی
علامہ ابن اثیر رحمت اللہ علیہ هم فرمائی چې صحابه کرام ټول پټول عادلان او نیکان خلق دي په هیڅ قسم صحابي باندې اعتراض کول جایز ندي او نه د صحابي عدالت ته څوک نقصان رسولی شي ځکه صحابه امت منلي دي چې دا عادلان او دا پاکان او نیکان دي او بیا دومره فرمائی چې دا صحابه کرام د هر عمل د پاره معیار او پیمانه ده او د دوی تابعداري کول دا واجب دي صحابه کرام طریقه به اخلي دا به نه چې اطیع الله اطیع الرسول اهل حدیث کې دو اصول نو دو اصول نه بلکې د قران او د حدیث د پاره د صحابي فهم معتبر دي صحابي کوم معنا اخستل هغه واخره کله صحابي فهم جدا او استاد جدا پیچ چې تب خطای صحابي پسې لاړ او دا شان علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ هم ذکر کړی دي چې صحابه کرام اتفاق دا واجب الاتباع دي د صحابه کرام تابعداري وکړي دغه مسله علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ هم کړی دا چې اهل سنت والجماعه په دې مسله باندې اتفاق لري چې صحابه کرام اتفاق او اجماع دا حجت او دلیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت کې بدري او یا ډلې جوړ شي پدې کې یو ډله نجات والی او یا ډلې به جهنم ته ځي صحابه کرام ته پوښتنه کوم ډله به نجات والی نبی علیہ السلام او فرمایي ما انا علیه و اصحابي کوم ډله کې چې زو زما صحابه دي یعنی په کومه طریقه چې زو زما صحابه روان دي دا خلق به نجات والی زموږ استادو د جماعت د عقیدینوم دي اهل سنت والجماعت سنت نو مراد د پیغمبر طریقه او جماعت نو مراد د صحابه کرام فهم او د صحابه کرام اتباع نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور سره صحابه منل دا دواړه نجات والا یو سړی وی صرف نبی علیہ السلام په څم صحابه نه منم دا سړی نجات والا نه دي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي ما انا علیه و اصحابي په کوم طرف چې زو زما صحابه دي دا نجات والا معلومه دا شو چې یوازې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه به نه اخلي بلکې هغه سره صحابه کرام چې کومه طریقه او کومه تشریع اختیار کړی دا هغه به اخلي اوس برا شو اهل سنت والجماعت د دنیا کې خلک ځان ته اوس بګور چې د صحابه کرامو طریقه سره صحابه کرام په دریو باندې خیرات نه کړی منګي کو صحابه کرام په 12 ربیع الاول باندې میلان نه کړی زمون خلک کوي وای دا مونږه اهل سنت والجماعت بعض خلک داسي چې موږ په قران حديث باندې زیات پیو نو کدی ته چې د جمعې فرض باندې دیم اذان وای دا خو صحابي کړی دي نو موږ پیغمبر خو صحابي هم ذکر کړی دي نو موږ د جمعې فرض دیم اذان کوو د جمعې فرض موږ په خطبه وایو دا صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دي موږ کو په عربی ژبه کې وایو نبی علیہ السلام او صحابه کرامو کړی دي موږ تاسو د جنازې مونږ په پټه کو سحر دلایل موږ تاسو ویلو چې سحر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه د جنازې په پټه باندې وا نو دې ځکه موږ د صحابه کرامو ټوله طریقه اخیستل صحابه کرامو درې طلاقونه درې دي موږ وی بالکل درې طلاقونه درې دي قانونا او عملا او شرعا دا نافذ دي په دې باندې انسان باندې خزه حرام ګرځي صحابه کرامو د عمر فاروق سے په دور کې په یو امام پسې تراویح شل رکعات شوي دي نو موږ وی د صحابي دا خبر او دا کار دا ټیک دي ځکه قران کریم موږ او تاسو ته پہچان او نبی علیہ السلام فرمایلی چې زو زما صحابه نو صحابه کرام په غلط نه دي صحابه کرام په صحیح باندې دي دا څنګه مسائل چې پاغي کې موږ او تاسو الحمدلله د صحابه کرام طریقه خلو کچا او چې ز په نجات والا جماعت یم او یو کار کې د صحابو د طریقې خلاف کا هر څوک کوي دا کار به خطا او غلط وي ځکه الله پاک په دې کې معیار بیان کو استاد پاک د نجات لارا د صحابه کرام په شان ایمان پنن سبا دور کې وډله مختصرا چې غی ځان ته جماعت اسلامی وي او داغي د عقیدی جماعت نوم دی مودودیان اغوی وی صحابه کرام دا معیار د حق او معیار د ایمان نه دی په خپل دستور د جماعت اسلامی ما سرهشتا باغی کې دا مسأله لیکل اغه دومره د پوری کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد د هیڅ چا تابعداري او ملګرتیا باندې کې او که چا پسې چا خبره کول لکه عمر او بکر عثمان علی رضی الله عنهم پسې نو خیر دې ته به برداشت کې نو موږ د اهل سنت والجماعت د قران او سنت د طریقې نه خلاف دي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې رست پیغمبرانو پسې صحابه کرام دا محفوظ د ګناهونو او د امت د پاره معیار دي نو که چرتا په صحابه باندې اعتراض شروع کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول دین دي ختم کو
ځکه د نبی علیه السلام د دین اولنې ستنې صحابه دي نو چې ستن دې ختمه که آبادي په څه باندې ودرې موږ تاسو ته ټول دین د صحابو په طریقه راغلی دی نو که صحابه دې منځ کې غلط کړل د نبی علیه السلام دین دې ټول خراب کو معلومه دا شو چې صحابه کرام باندې اعتراض کول د هغې سره بغض او کینه ساتل دا د بی ایمانۍ علامه ده نو صحابه کرامو صفت پکې د صحابو نمونه به خپلو بچو لږدي د صحابو نمونه په ادب باندې اخلي صحابو سره به محبت ساتي د هغې په طریقو په دین باندې عمل کې انشاءالله چې الله پاک به تا ته نجات د دنیا او د آخرت درکړي الله جل شانه فرمایي فإن آمنوا پس که چرې دوی ایمان نه وړو بمثل ما آمنتم به په شان د هغې چې تاسو ایمان وړئ په هغې باندې یعنی څنګه چې تاسو صحابو ایمان وړ که دی وړو فقد اهتدوا نو دوی په هدایت باندې بیا شي څنګه ایمان وړو څنګه چې تاسو صحابه وړئ وإن تولوا که چرې دوی اعراض وکړو د ایمان نه فإنما هم فی شقاق پس یقینا دی په اختلاف کې دي فسيكفيكهم الله پس زرد چې کافی شي ستا دپاره د دوی د تکلیف نه الله پاک الله بتا ساتي وهو السميع العليم د الله پاک اورېدونکی او پوه ذات دی صبغة الله لازم انسی د الله پاک د دین رنگ د الله دین باندې ځان رنگ کوي په ظاهري رنگونو کار نه کوي ومن احسن من الله صبغة او څوک ډېر زیات د الله پاک د دین نه د دین په لحاظ سره په اعتبار د رنگ نه یعنی د الله د دین د رنگ نه علاوه د بل چا کوم ښایسته رنگ دی نو رنگ د الله پاک د دین دی حضرت بلال صاحب د رنگ نه تک تورو خو د دین اسلام رنگ ورسره مزیدارو او ابو لهب تک سرو خو د دین اسلام رنگ پې نو نو دې سور ښایسته وجود هغه دفاع ورنکړه او حضرت بلال رضی الله عنه تک تورو خو د دین اسلام په رنگ باندې رنګو الله پاک ورته نجات ورکړو ونحن له عابدون ومخاط الله پاک د پاره عبادت کوونکي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين